بسم الله الرحمن الرحیم. دا اصول تخریج دراسة الاسانید دی، صفحه نمبر 95 او زمونږ دی بعض ایډیشنو کې صفحه نمبر 92 دا. القسم الاول هو الذي شملت مصنفات و جميع الابواب الدین. دا هغه دی چې د هغې مصنفات ټول ابواب الدین ته شامل دي او همگیر دي. هذا النوع من المصنفات الحدیثیه التي جمعها اصحابها. دغه قسم نوع د حدیثونه چې هغې جمع کړي دي اصحابو د حدیثو او مرتب کړي دي په ابواب باندې، هغه شامل دي ابواب ته د ټولو ابواب الدین ته. فترا فيها ابواب الایمان. نو ټول ابواب څنګه دي چې پاکې بتینې ابواب الایمان به ومئ، ابواب الطهارت ته، ابواب العبادات، معاملات، انکحاء، تاریخ، سیر، مناقب، تفسیر، آداب، مواعظ، اخبار یوم القیامه، وصفات الجنه والنار، صفتون د جنت د اور، و اخبار الفتن، ملاحم جنگونه، او دارنګې اشراط الساعه، علامات قیامت وغیرہ دالو. وقد تعدد اسماء هذا القسم، او متعدد شوي دي اسماء نمونه دغه قسم مصنفات نه. و اشهرها ما یلی، باغې کې چې دی زیات مشهور هغه دی چې هغه دادي الجوامع، ایک د مستخرجات الجوامع، دو درې مستدرکات الجوامع، څلورم مجامع، پنځم زواید، او نمبر 6 کتاب مفتاح کنوز. سأذکر نبذة کل تسمیه، د هر تسمیه نه به زه لغونې ذکر کوم، د دغه مسمیاتونه، افرادونه، نمونه، طریقه کل منها، او بعض طریقه به هم ذکر کوم. جوامع جمع جامع ده. جامع په اصطلاح د محدثینو کې څه ته کل کتاب حدیث، دا هر هغه کتاب د حدیث ته یوجد فيه من الحدیث جميع الانواع المحتمل الیها من العقائد. دا هر هغه حدیثو کتاب دی چې په هغې کې ټول انواع چې هغې ته احتیاج کیږي، هغه چې محتاج لیوي نو هغه ذکر کیږي، لکه عقاید به وي، نمبر 1 احکام به وي، رقاق به وي، آداب به وي، د عقل، شرب، سفر، مقام، آیت چې متعلق وي تفسیر سره، متعلق تاریخ سره، سیر سره، فتن سره، مناقب، مصالب سره وغیرہ ذلك. و اشهر جوامع کم دی الجامع الصحیح لبخاری دی، نمبر 2 جامع صحیح للمسلم، جامع عبدالرزاق، جامع ثوری، جامع ابن عینہ، جامع معمر بن راشد، جامع ترمذی وغیرہ. سأصف الجامع صحیح، ان قریب زه بیان کو جامع صحیح للبخاری و اسرد کتبه، او دارنګ د هغه چې کوم کتب دي کنه هغه به هم لیکم، لیکون مثال للوصف الجوامع، دې لپاره هغه مثال جوړ شي د وصف د څه شي له بیان د جوامع له. جامع صحیح للبخاری تسمیة الکامل، دا د الاسم الکامل، وای د دې نوم څه دی؟ الاسم الکامل لهذا الكتاب الذي سماه به مؤلف. مولانا رشید احمد صاحب لدوانی رحمت الله علیه بچا تاسو کې چې بخاری ویما نغه ډیر غوسه شو، هغه د بخاری څه نوم دی؟ نغه بدی ته اشاره کوله چې سماه به مؤلفه، چې نوم دی هغه مؤلف الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم والسنن وايام، دا د بخاری نوم دی. که چا به چې بخاری پڑھتا نغه ډیر غوسه شو، لکه بخاری نوم خدا دی چې الجامع المسند، جامع دی د ټول احکام، مسند دی چې سند سره بیان دی، صحیح دی صحیح حدیث ته، مختصر دی اختصار دی ټول حدیث نه دی، د امور رسول الله نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم امور نه چې سنن دی، ایام نه، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، دا ټول په دې کې راغله. کا وقد رتب مؤلفه، مرتب کړی هغه مؤلف ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری علی الابواب. د ګوره د امام بخاری دا کتاب چې کوم کنه دا 232 کی یا 33 کی د مکمل کړ دے. بیا په دې باندې تقریر احمد بن حنبل هم کړ دے، یحیی بن معین هم کړ دے، او دارنګ علی بن مدینی هم کړ دے. بیا د هغې نه واخله 463 کې د بخاری په ټولې دنیا کې چرچا وشله، او خلکو ته پته ورغی چې پارسی باندې یو عالم دی هغه داسې کتاب په اندلس کې، په غرناطه کې، په جزیرة العرب کې، په واسط کې، په بخارا او په هر ځای کې داسې یو چرچا ولګېده په دنیا کې، په علماو په مجالسو کې، چې سړی یو عجمي داسې کتاب لیکل دی او داسې چې دی حامل دی، داسې چې دی دغه د شرایطو دی. نو دا 463 کې دا چرچا وشله. بیا 643 کې په دې اجماع شو د بخاری باندې، څنګه چې الا ان صح الكتب بعد کتاب الله تعالی البخاری. دغه وجه د بخاری 750 شروحات دي. علامه کشمیری سے لیکل دي چې زما د ذهن مطابق ین تفاسیر اوسه پورې 1 لاکھ ته رسیدل دي. بیا په دې پسې دریم نمبر کتاب چې هغه القانون فی القانون فی الطب لکه هغه په ډېرو ژبو کې دا شو. اوس په دې کې لکه بعضې کتابونه چې کوم دي که نه هغه ډېر لکه اوس د دغه تبلیغ جماعت کتاب چې کوم دی که نه تبلیغ نصاب څه نومې دی هغې فضایل اعمال، د دې په 2200 ژبو کې د هغې ترجمه شوه. نو دا کمال دی که نو دا لکه بعضې کتابونو ته. نو موطا امام مالک نه چا تپوس موطا نه امام مالک نه چې کتابونه خو څو دي وایي موطا خو چې دی 19 لیکلی شوي دي، نه 70 لیکلی شوي، نو هغې فما کان لله یبقا
چې کوم د الله رضا لپاره باقي شي. اوس موږ په دنیا کې څلور محتاجان پیژنو، نور نه پیژنو، نور نایاب ختم. نو بخاري 60 شروحات دي. نو ګوره هغه چې دی اول محمد بن اسماعیل په ابواب باندې مفتحا ایاهو چې هغه شروع کړ دی په دې لره په کتاب بدل الوحی سره، بیا کتاب الایمان، بیا ثم سرد کتب، بیا لیکلي کتب علم او طهارت وغیرہ حتی انتها آخر کتاب التوحید دی چې مجموعه دي دغه کتابونه سودي کتب 97 کتابونه. هر کتاب چې تقسیم مجزد دی، تقسیم دی ابواب ته، هر کتاب کې ابواب دي او هر باب لاندې چې دی عدد من الاحادیث حاضر. وارا من المناسب وایي زه مناسب ګڼم سر د اسماء جمیع الکتب چې د ټولو کتابونو چې د قانونونه ولیکم چې مشتمل په هغه صحیح بخاري په هغه ترتیب سره چې هغه ترتیب امام بخاري مرتب کړی دی. ولې وذلک لیرى الباحث العادي دیر پر هغه تلاش کوونکې یعنی هغه شمار کوونکې وویني کیف ان کتب الجوامع کشمله چې څرنګه چې د کتابونه د جوامع مشتمل دي ټول باب دین ته. وین کان هذا سرد لا يحتاج اگر که دا راوړل محتاج نه دي ته محتاج نه ډیر باحثي. لکه ګوره اول نمبر بدل وحی، ایمان، علم، وضو، غسل، قحط، تیمم، صلات، مواقع صلات، اذان وغیرہ، علم بالصلات، الصحوه، جنائز، زکات، حج وغیرہ. دا چې ززا السلام، الشفع، بیا اجاره، حواله، کفاله، وکاله، الحرث والمزارعات وغیرہ، العتق، لحن، مکاتب، هبه، الشهادات وغیرہ ذالک، الصلح، الشروط، الوصايا، الجهاد والسیر، المناقب، فضائل اصحاب النبی، المغازی، تفسیر القرآن، فضائل القرآن، الطلاق وغیرہ، الطب، اللباس، الادب، الاستئذان، الدعوات، الرقاق وغیرہ ذالک. آخر کا تعبیر الرؤیا، الفتن، الاحکام، تمنی، اخبار الوقات، احسان بالکتاب والسنہ، التوحید. نو دا 97 باب دشلو باقی به انشاءاللہ بیا آئنده دغه کې کوو.